زما هغه والد صاحب ناست دی مخامخ، زما په خدای قسم ما ول د قبر ځای خوښ کړی او ما ول چې کوم دی د کفن غم کړی او ما ول د خیرات غم کړی او شکر الحمدلله چې دلته مې راوسته. پرون مې په لاس کې لور لیده، ویل زما د میخې له لګیا راوړم. ما ورته ویل پلاره دا څه کې اورې، نو بیا لږ شانته سرکې هم شوم، خوشحاله هم شوم. ما یاره پلاره ته لکه خامخا والد چې سړي ته ګران وي، بچی ورته ګران وي، نو هغه اړه خوږېږي. نو ما ورته ویل پلاره بس جومات ته ځه راځه او خپل مونځ اودس کوه او ذکر تلاوت کوه. نو زه تاسو ته دا یوه خبره کوم که دا متعلق مریضان د چای روډه ډاکټرانو پسې مه ګرځئ، وس مه کوئ. پر رب کعبه مې د قسمي چې زموږ دلته 100% ښېګړه شوې ده. بهیجانه ډاکټران د دغه مرض په باره کې خو چې ورته ښکاره نه شي، په خدای یقین وکړه بس یو ډیوټي لګېدلې ده او بس ته ځه او 2000 روپۍ ورکوه او ډز دی اخوا به ځي او بس چې کوم دی ډراپونه به ته خېږي، ستا مریض به یې ختم غورځوي او مریض به د یو شکل نه په بل شکل کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالستار د ثوابۍ جګنات میرې. زمونږ والد صاحب د کینسر بیمارو، مخکې مونږه د دې عبید جمیل صاحب پېښور نه علاج کو، خو هغې کې زمونږ هغه مریض چې کوم دی ډېر زیات مخ په ښکته لاړو چې د خوراک هم پرېوته. بیا چا راته د دې استاد جي پته راکړله چې دغسې یو دم کېږي. ما هغه ځای چورلټ پرېښود او دلته دم له رالم. دا مې شپږم ځل دی، شکر الحمدلله. والد صاحب مې هغه دی ناست دی، خوراک څښاک هر څه یې پرېښي وو. اوس شکر الحمدلله هغه وایي چې زما په یو ځای تکلیف نشته دی، چې ډوډۍ هم ښه برابر کوي او هغې سره چې کوم دی پرونو ته لاړم کېناستم، ورته ما یې پلاره څه تکلیف درته شته که نشته؟ ویل شکر الحمدلله هېڅ تکلیف نشته دی. خو زه چونکې د دې ځای نه چې کوم دی د عبید جمیل صاحب ته یو خواست کوم چې بهی که تاله دا قسمه مریضان درځي، دا د کینسر ده، نو یو خو چونکې ته 2000 روپۍ پیس اخلي، خو مهرباني وکړه دغلته دا مریض چې کله درځي نو دی ډېر په مجبورۍ او ډېر په دغه سره درځي. 2000 روپۍ پیس اخلي، نو لږه په سړیتوب ورسره دغه ځای کې د هغه د حوصله افزایۍ دپاره خبرې کوه، د هغه به لږ ښه کېږي. نو برای مهرباني ته صحیح ده چې د هغه ځای نه د مریض نه یا تپوس کړی یا یې نه کړی او بیا ورته ځه هسپتال ته، نو هلته چې کوم خلک لګیا دی نو هغه خلک لګیا دی چې هغه تعلیم کوي یا جینکۍ دي یا هلکان دي، هغې هغه ډوزونه لیکي چې الله دې په ایمان خوشحاله کړه، نو هغه مریض کې که لږ څه ژوند دي نو هغه ژوند دې هم ختم شي. برای مهرباني زه ټولو ته دا خواست کوم چې چا هم د دې متعلق یا د کینسر یا دلته چې کوم دی ما ډېر زیات مریضانو ځکه زه 6 ځله رالم، نو په دې 6 ځله کې ما د شوګر هم ولیده، ما د کینسر هم ولیده، ما د پالج هم ولیدل. خو چې کوم سړی راغلی دی او هغه نه په ړومبي ځل باندې تپوس کې و یاره زما ورسره یو 50% ښېګړه شوې ده، ما داسې یو کس نه دی اورېدلی. مولوي صاحب له دې الله تعالی چې کوم دی ژوند ورکړي، دا یو د عزت سره زمونږ او ستاسو د ټولو. دا مې واچو، هغه د نه لږه دوایي ورکړله. هغه سړی نن په پټي کې لګیا دی ګوټ کوي. زما د تره زوی دی مثل خان نامه ده، که یو سړی وایي چې بهی زه پریکټیکلي تپوس ته کوم، زه ورته نمبر هم ورکوم د موبایل، روټۍ خوړی شي، هر څه کولی شي. د هغې نه مخکې به چې هغه څه خوړل ولټۍ کول به او بیا استاد جي ورته چې کوم دی نو څه د اوو جماعتونو اوبه وښودلې او بیا یې ورته د اوو دغه پاڼې وښودې، د اوو بیرو پاڼې چې دا واچو په دې باندې به ورځې لامبې. هغې سره خدای پاک 3 پیرې ما دلته دم لم راوسته، هغې سره یې خدای پاک چورلټ هغه مسله ختمه کړه. نو زه تا ته یم چې د هغه هم 100% ښېګړه شوې ده. بل یو مریض دا د جادو سحر دغه دی، بل یو مریض مې چې کوم دی راوسته جادو د سحر والا باندې تاسو کتلي خلک پې زرګونه لکونه روپۍ لي که نالي علي که نالي موږ دغه څوک نشي ثابتولی. روڼ زموږ کار د دیندارۍ دی انشاءالله تعالی د علم او د عرفان دی. دغې باندې موږ چارې مینې دغه یې کدي نم پیسې هغه شی اوس بیا ته ویلې وې نو دغې باندې پیسې میسې نشته دی او دی خپله خبره کوي. 100 روپۍ رانه چې کوم دی صرف دغه نمبر له اخیستي دي، په هغې کې دلته زمونږ دیدي دا کسان ناست دي، ښه قدر عزت یې کړی دی. بیا راباندې غرمه چې کوم دی د 400 کیچړی هم خوړلی دی. زما خبرې ته غوږ الله دې دې قدر وکړي چې کوم کسان پاتې شي اوس هم هغه شانته کوي.
او مونږ خو دا وچېړو مزل کې میلمانه ولګن د وخته به نه راتلو نمبر مم لیټ راغی نو خامخا پاتې کېدو اوس لږ د وخته راځو نمبر به وختي راځي زوتي نو برای مهرباني چې د چا څه قسمه مرض څه قسمه بیماري او دې ځای ته راغې یو ځل انشاءالله 100% دړه د کومې نه تاسو دا خبره کوم چې یو بم بېنوا نه ځي